زمانونو تاسو به خبر یې چې د پاکستان نه یو دوه بې حیا ښځې سعودي عرب ته تللي دي. هلته کې میوزیک شو شوې ده چې په هغې کې پښتنو په هغوی پیسې شیندلي او ډېر خرافات شوي دي. بحیثیت مسلمان څوک به هم دې ته ټیک ونه وایي، هر سړی به په دوی باندې بد وایي چې دا غلط کار شوی دی. خو د دغه شو نه پس د فیسبوک پیجونو والا هغوی راپاڅېدل او هر سړي د دغې ښځو ویډیو ځان سره ټچ کړه او داسې داسې تقریرونه پرې وکړل چې ته به وایې چې هلکه دا هر یو د طارق جمیل صاحب بچی دی او یا سم طارق جمیل صاحب دی. نو زه صرف دا ویمه چې ګوره دا یاد ساتئ د الله پیغمبر دا صرف سعودي عرب والا ته نه دی راغلی او نه د هغوی دعوت دا د سعودي عرب د ځمکې پورې خاص دی، بلکې الله تعالی نبی صلی والسلام ته فرمایي انا ارسلناک کافة للناس بشیرا ونذیرا، چې زما پیغمبر ته موږ دې ټول عالم ته یرونکې او خوشخبرۍ ورکوونکې لیږلی. نو زه دا وایم چې هغوی ټولو ته راغلي دي. لکه څنګه چې په سعودي عرب کې د میوزیک شو کول دا حرام او ناجائز دي، همدقه رنګې زمونږ او ستاسو په دې ملک کې په پاکستان کې هم د میوزیک شوګانې کول، دې کې شریکېدل، په ودونو کې ښځې راوستل، ډمې راوستل، اجلاګان ګډول، دا ټول ګوره حرام او ناجائز خبرې دي. هغه څه به هلته کې وشوه بلکل د ګناه کار یې کړی دی، دغې ته به څوک هم ټیک نه وایي. خو زه صرف خفه په دې شوم چې دغه شوګانې خو دلته په پاکستان کې هم کېږي، همدغه شوګانې په دوبۍ کې هم کېږي یا په دې نورو ملکونو کې هم کېږي. او کم چې دا زمونږ پښتانه چې دا په پیجونو باندې ما تاسو وي د ځان نه شیخ ادریس صاحب او سم د طارق جمیل صاحب بچي جوړ کړه چې ته به لکه چې دا خو به سم داسې نیکان صالحان دي، هغوی ته زه دا وایم چې وایي دا ستاسو یو ښه اقدام دی، خو الله دې دله په دې استقامت درکړي چې که دلته وشي که نه چې په هغې باندې هم تاسو راپاسئ او دې خبرې ته ملا وتړئ چې موږ دلته کې دا د بې حیایۍ پروګرامونه دا نه منو. او دا هم زه تاسو ویم کوم چې د عوامو یو سود دی که نه چې یاره د سعودي عرب په ځمکه باندې ګناه او د سعودي عرب په ځمکه، نو دا واورئ چې ګوره قرآن کې الله تعالی فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها. چې کوم سړي نیکي وکړه الله تعالی فرمایي موږ ورته د هغې بدل په لس چنده ورکو، او که چا بدي وکړه نو الله فرمایي فلا یجزى الا مثلها، هغه ته به د هغې بدل نه ورکولی کېږي مګر د ده د دې ګناه په مثل. یعنې دا پکې نشته چې په فلانکي ملک کې د ګناه وکړه نو دومره سزا به وي او که په فلانکي کې دې وکړه نو دومره سزا به وي. څنګه چې ښځې ته په سعودي عرب کې کتل حرام او ناجائز دي، همدقه رنګې ښځو ته په پاکستان کې، په دوبۍ کې، په قطر کې، په ملیشیا کې چې چرتم مسلمان دی او د ده مخې ته یو پردی زنانه راله او ده ورته وکتل نو چې څومره ګناه په سعودي عرب کې ده هغومره ګناه چې کوم دی د ده دپاره په دغه بل ملک کې هم ده. نو بی دا هم یو غیرت ځان کې پیدا کوي چې یاره دا دلته څومره بې حیایانې کېږي، زمونږ د کلو په دې ودونو کې خلک ډمې راولي، اجلاګان راولي وغیره وغیره. دې ته وګوره ښه د چا اجرې ته چې ورشې وروره دومره یو غټ سکرین بیا لګولی، په هغې باندې دوی چې کوم دی هره شپه دا لکان ناستې فلمونه ګوري، ډرامې ګوري، چې څه خوښوي هغه څیزونه پې ګوري. په هغې باندې هم بد ویل پکار دي. یا په دې موبایلو کې چې را کوم ګندونه دي زمونږ استاد سره، نو په دې باندې هم بد ویل پکار دي. الله تعالی چې څنګه په سعودي کې په ګناه باندې ناراضه کېږي که نه، همدقه رنګې الله تعالی په پاکستان کې یا په بل ملک کې که یو بنده د الله تعالی نافرماني کوي نو هم ته رب العالمین ناراضه کېږي. باقي دغه بې حیا ښځو لرې الله تعالی هدایت وکړي، او که هدایت یې په قسمت کې نه نو الله تعالی دې وله داسې سزا ورکړي چې د نورو خلکو دپاره عبرت جوړ شي چې بیا داسې قسمه میوزیک شوګانې او د بې حیایۍ دا کارونه د دغه طرف ته د چا قدم بیا اوچت نشي. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.